نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة النور يوشبيتم نمبر آیت دی اتلسم پارا د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د اجازت متعلق مسله بیان شو چې کله تاسو یو کور ته داخليږئ اجازت غواړئ په دې رکوع کې هم د اجازت مسله ذکر کیږي چې کله تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاسې د اجازت غواړي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي پشپغم کال د هجرت د شوال په میاشت کې غزوه خندق چې د مدینه منورې نه غیر چا پیر خندق کنيستلو داغي د پاره مشوره وا کافران ډیر په قوت سره د مدینه منورې د حملې د پاره راغلل. حملې منسوبه تیار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را جمع کړل چې د دې کافرانو د مقابله د پاره څه ترتیب اختیار کړي. صحابه کرام په دې مشوره کې ناس دي. په دې مشوره کې منافقان هم مجلس ته حاضر شول. اول حاضر دلنا لیکن کله چې حاضر شو پیشو چې دا خود د دشمن د مقابله د پاره مشوره ده بیا د تیخت د پاره لارې کتل ځکه منافقان خو jihad نه کولو مجلس کې ناس دي. د دغه مجلس متعلق الله پاک احکامات د اجازت بیانوي. کچره د نبی علیہ السلام مجلس کې تاسو ناسي او سحوزر مپیخ اجازت او غواړي پیغمبر علیہ السلام اجازت درک بیا تاسو لاړ شئ او دا منافقان چې مجلس کې نا وخت حاضر هم شو او بیا چې کله پېښو چې د جهاد متعلق مشوره ده بیا غلی غلی په پټه باندې د مجلس نه بهر ووتل. الله دا آیت نازل کړ چې دا مسلمانان د پیغمبر علیہ السلام د مجلس نه به اجازه نه زی لیکن دا منافقان چې دی په مجلس کې تاسو سره کینی بیا چې کله د مجلس نه زی نه به اجازه په پټه باندې وزي چې څوک نه ویني. الله پاک د آیت د دغه موقع په مناسبت سره نازل په دې آیت کریمه کې الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مجلس کولو او د خبرو کولو آداب ذکر کړي چې تاسو نبی علیہ السلام ته आवाज کوي
نو څنګه چې خپل منځ کې یو بل ته اوازونه کوي نو داسې اواز به نبی علیہ السلام ته نه کوي ځکه پیغمبر مرتبه اوچته ده چې هغه اواز کوي نو د خپل خلکو په شان نه لکه خپل منځ کې سړی چاته اواز کوي یا فلانیا نبی علیہ السلام ته به داسې اواز نه کوي یا محمد بنوي بلکې نبی علیہ السلام متعلق بوي یا رسول الله اے د الله محبوبا داسې आवाज کوي کله پیغمبر ادب پکار لکه په سورې حجرات کې الله پاک فرمایي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تاسو پیغمبر سره داسې پتیزه خبره مکوئ لکه خپل منځ کې چې پتیزه کوي داسې आवाज به نبی عليه السلام ته نه کی لکه دا باز خلک د نبی عليه السلام نوم چې لیکي یا محمد داسې ملک دا د بی ادب الفاظ باز خلک لیکي دا بریلیان اکثر چې ځکه نوم لیکي یا الله یا محمد لیکي محمد ملک الله پاک فرمای چې دته چې आवाज کوي په یا محمد باندې کې ادب نکار واخلا یا رسول الله یا نبی الله یا نور د نبی علیہ السلام چې کوم صفاتونه مونږ دي او ته واخلا نوم ما اخلا چې نبی علیہ السلام مرتبه الله چې تو ورکړ د دې آیات په تفسیر کې مفسرین د عام ژوندۍ د مسلمانانو متعلق یو مسله ذکر کړي چې د مشران نوم اخلي نو نوم ما اخلي که مشر ته आवाज کې کستا دنیا کې مشر دی که د دین په لحاظ سره مشر دی نو د مشرۍ خیال وساته د ادب خیال وساته نوم متماخله لکه مثال ستا پلار دی نوم متماخله مور دی نوم متماخله نیکه دی نوم متماخله ستا مشر دی نوم متماخله عالم دی نوم وتماخل امیر دی نوم وتماخل دا ادب الفاظ نور استعمال لکه څنګه نبی علیہ السلام ته صحابه کرامو ته مثلا بیان شو چې تاسو پیغمبر علیہ السلام ته نوم ماخلی څنګه چې خپل منځ کې یو بل تکوي داسې مطلب چې نبی علیہ السلام مشر دی چې دا غسو وارثان دي هغه ته نوم ماخل ادب نه کار واخل او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو څنګه ژوندۍ تیرې پزی باندې زه خبردار که حالت د ایمان کې به زفیم او که حالت د نفاق وي زفیم او چې څه عمل وکړو د قیامت پر ورځ به د هغې خبرداري درکوم که ښه مو کړي به بدله ملاویږي او که بد مو کړي د هغې به هم بدله ملاویږي نو الله جل شانه فرمایي انما المؤمنون الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان وروړي یقینا مؤمنان کسان دي امنوا بالله چې ایمان وروړي په الله باندې ورسول او رسول الله باندې اذا كانوا معه على امر او هر کله چې وی دا مؤمنان د پیغمبر سره على امر جامع په یو کار جمع کوونکې باندې چرا جمشی مشوره کیږي د جهاد د پارا یا بل اجتماعي کار د دین کیږي تاسو ته حکم شي چې تاسو راجم شي نو دا مؤمنان راجم شي لم يذهبوا دي نزيد دي مجلسنا حتا تر دې پوری یستاذنوا چې دي اجازه غواړي د پیغمبر علیہ السلام نا ان الذين يستاذنونك یقینا کسان چې دی اجازت وغواړستانا اولئک الذین یدعا کسان دی یؤمنون بالله ورسوله چې دی ایمان لري په الله او پیغمبر باندې فاذا استاذنوك لبعض شانهم پس هر کله چې دی اجازت وغواړستانا د بعض کارونو خپل د پاره فاذن پس دی اجازت ورکړي منشئت منهم چا د پاره چې صاحب وخشید دوینا واستغفر لهم الله او تبخنوا غواړه د دوی د پاره د الله پاکنا ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان ذات دی لا تجعلوا دعاء الرسول تاسو مگر زوی بلنا د پیغمبر علیہ السلام بینکم تخبل منس کی کدعاء عبادکم بعضا فشان د بللو بعض استاسو بازی للا
پیغمبر تدا سے आवाज مکوي لکه څنګه چې خپل منځ کې بازي او بل تکوي نو ګور دین مونږ ته ادب کوي دین ادب کوي الدين كله ادب دین ټول ادب او چې ادب نه بے ادب نو بے ادبی دا دین کې نشته قد يعلم الله الذين فتحقيق سر في جني الله پاک هغه کسان يتسللون منكم لواذا چې دی اوزي استاسو د مجلسنا يتسللون چې دی کشيږي دی پټيږي منكم استاسو د مجلسنا لواذا پدا سي حال کې چې دی ځان پټون کې دي فليحذر الذين يخالفون عن امره فکاد جزان بچ کے کسان یخالفون جدی مخالفت کی عن امره دا امر دا اللہ پاکنا ان تصیبهم فتنة داج اوبرسی کی بیتا فتنة تکلیف و مصیبت پا دنیا کی دی جزان بچ خود یدی او یصیبهم عذاب علیم یا بورسی کی دیتا عذاب درناک باخرت کی الا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض چې بشک د الله د پاره تمام سيزونه دي چې پاسمانونو کې دي او پزمکو کې دي د دې ټولو بادشاہ الله دی قد يعلم فتقيس الله پاک پیجني ما هغه حالت انتم چې تاسو یې علیه باقی باندې اے مکلفینو تاسو څومره مکلف انسانان دي الله پیږي چې په کوم حالت کې حالت د ایمان دي که حالت د نفاق ويوم يرجعون إليه او الله پاک پیجن اورز يرجعون إليه چدا خلق واپس کول شي دي الله پاک تا فينبئهم بما عملوا پس الله پاک خبرداري ورکی دي خلق تا بما عملوا پاکانو چې دي کوم کړی دي په دنیا کې دنه کې یاد بدینا الله به خبرداري ورکی مطلب ورکی والله بكل شيء عليم او الله پاک پر سي باندې عالم او فی ذات دي واخر دعوانا